خو زمونږه مصیبت دا دی چې کله سړی غریب وي که نه نو ده سره د غریبانانو احساس وي. تاسو به لیدلي که نه کله چې خلک اټونو ته ودرېږي دی وایي یاره زه د غریب ملګری یم او زه به غریب له دا کوم چې کله دې وګټي چې بیا غریب نه پېژني بیا دې مالدار وي که نه احساسات یې بدل شي. د دې غریب دا احساس د چا سره نه وي چې کله دې مالدار شي که نه د احساسات بدل شي دې بیا غریب نه پېژني. دا اوس په دغه کې دا نیوز چلیږي که نه بار بار چې په دې سمندر کې یو جهاز مخکې چېرته ډوب شوی و. د هغه جهاز نوم و ټایټانیک دی که ټایټانیک دی دا یو جهاز و هغه ډوب شوی و په دې باندې فلم هم جوړ شوی. نو څه کسان وویل چې هلکه به یې مونږ ځو او دغه جهاز چا ویلي چې په پلانکي ځای کې دی جو د هغې تماشې له ځو. نو یو ابدوز هغه یې بک کړه چې په هغې کې یو 3 انګریزان کېناسته او یو 2 پکې پلار او زوی زمونږ پاکستانیان کېناسته. سیټ په څو دی؟ په 1000 روپۍ یو سیټ دی؟ نه. په 2000 روپۍ یو سیټ دی؟ نه. هلکه زه یو په 10,000 روپۍ کوم. نه په 10,000 هم نه دی دا سیټ. نو دا سیټ په څو دی یاره د جهاز سیټ دی په 50,000 روپۍ دی شي نه که نه 50 هم نه دی. نو په 1 لاک به نه په یو هم نه دی. نو په څو دی؟ نو دا یو سیټ په 7.5 کروڑ روپۍ دی. په 9 کروڑ روپۍ یو سیټ دی چې په دغه ابدوزه کې کېنې او د ټایټانیک د جهازه پورې ځئ 7.5 کروڑ روپۍ. نو 15 کروڑ روپۍ پلار او زوی ورکړئ او وایي مونږ ویسه هلته چې مونږ د جهاز تماشو وکړو ټایټانیک جهاز وایي. نو چې بیا راشو چې خلکو ته به وایو چې بهی مونږ ټایټانیک جهاز دتلو همدې سل به وشي لکه څه پیدا به وشي؟ پیدا به دا وشي زموږ شهرت به وشي. نو ستا به شهرت وشي د دې نه بل چا ته څه پیدا شته؟ نه. اوس 15 کروڑ روپۍ پلار او زوی ولګولې او ورننوته کم اکسیجن چې ځان سره واخیستو په ابدوز کې نو دا ابدوزه کې دننه اکسیجن د 4 ورځو دی زیات نه زیات او هغه لاړه. اوس چې کله لاړه کسان غیب شو هیڅ پته نه لګي د وسه پوری هیڅ پته نه لګي کسان غیب دي. اکم د 3 ورځو چې کوم اکسیجن هغه ختم شوی دی او په سمندر کې چې اکسیجن نه بیا ته ژوندې نشي پاتې کېدی. نو دې مطلب دا دی چې دومره دي او ابدوزه غیبه ده. اوس 15 کروڑ روپۍ زما د پاکستان مسلمان دا ولګولې او پیسې ولګولې صرف د خپل نفس د خواهش لپاره د خپل شهرت لپاره. ها کده ته دی ویلې وې دا چې هلکه دا 15 کروڑ روپۍ دي په دې کې مسلمانه دا نوري نه خیر دی خو دا 1 کروڑ روپۍ دې راواله چې بهی په دې غریبانانو تقسیم کو. د خلکو څه حالات دي؟ د خلکو د رزق درک نه لګي او مزدورۍ پسې خلک لاندې شو مزدوري نه میلاویږي د رزق پسې خلکو سترګې راووتې. دا 1 کروڑ په دې غریبانانو تقسیم کا. نو اول خو یې ورکولې نه خو که ورکولې هم نو چې بهی کیمرو والا راوغواړئ او میډیا والا راوغواړئ او بهی دا مونږ د غریب مدد کوه کمبل هم ورکو. نو ستا په کمبل د غریب څه وکړي تا خو په شرمونو وشرمو. دا غریب له چې کم دی فوډ پیکیج مونږ ورکو فوډ پیکیج دی ورکو خو په شرمونو خو دی وشرمو. دا کونډه ده جي ادې خاوند وفات شوی دی او دا یتیمانان دي نو دا خو کونډه ده خو دا خو بې حیا نه ده دا کونډه ده خاوند یې نشتی خو غیرت خو پکې شته حیا خو پکې شته پښتو خو پکې شته. هغه وایي نه د دې نه بغیر ورته نه میلاویږي. ما په تېره شوې جمعه باندې یو خبره کړې وه نمرود وی د رزق دا پروګرام به زه غونډه ځان سره ساتم د رزق دا پروګرام به زما سره نو چې څوک به راتله نو هغه به ورته یو ډیمانډ کودو چې اول به سجده کې بیا به د رزق میلاویږي. و زما د زمانې هم نمرود او فرعون شته ګورې زه به تاله رزق در کوم خو ګورې ویډیو به در نه کوم زه به تاله پیکیج در کوم خو ګورې ویډیو به در نه کوم او ورېږه وبه نه وسو اوس چې دا غوښې تقسیمېږي که نه به د هغه دفتر کې نو دا به هم په ویډیوګانو تقسیمېږي
غریب له مې دا دی چې مدد مې ورسره وکړو او غوښه مې ورله راوړه، نو غریب خو تا په شرمونو وشرمو.